ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي که چېرې تاسو دا کار نه کوئ انعامات هم ډېر دي، رحمتونه هم ډېر دي، فائدې هم ډېرې دي. د الله د طرفه چې کوم دی د مرګ نه وروستو د شهادت نه وروستو مراتب هم ډېر دي، لیکن په دنیا کې الله فرمایي که چېرې تاسو دا کار نه کوئ، دې کار ته غاړه نه ورکوئ، دې ته تیارېږئ نه، نو بیا فتربصوا حتى یأتی الله بأمره، د الله هغه سخت عذاب ته چې کوم دی غاړه کېږدوئ چې هغه راتلونکی دی. ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم، یعنی اے د ایمان خاوندانو سے تاسو ته داسې تجارت نخور تجارت نه خیمه تنجیکم من عذاب علیم چې د الله د هغه سخت عذاب نه تاسو ته نجات درکړي. صحابه کرام یا رسول الله ولې نه وتؤمنون بالله ورسوله، یو خو په هغې کې دا دی چې د الله په ذات باندې ایمان راوړل دي، د هغه د الله پیغمبر باندې ایمان راوړل دي. وتجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم، او دویم دا چې د الله په لار کې د خپل مال او جان سره چې کوم دی د کافرانو په مقابله کې لړاوېدل. ذالکم خیر لکم، او دا کار دا لړاوېدل ستاسو دپاره چې کوم دی د هر څه نه بهتر. او بیا د دې انعام څه دی؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمام خطاونه ګناهونه به درته الله معاف کړي. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، او داسې نعمتونو د جنت ته هم چې کوم دی الله داخل کړي. لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چې نه د انسان په زړه باندې د هغې خیال تېر شوی دی، نه د انسان په ذهن کې چې کوم دی د هغې خیال راغلی دی، او نه د هغې انسان غوږونو چې کوم دی د هغې انعاماتو اواز اورېدلی دی. یعنې داسې نعمتونه الله داسې خلکو دپاره تیار کړي. جنات تجري من تحتها الانهار، داسې جنت ته هم داخل کړي چې په هغې کې نهرونه د لاندې بهېږي، د شاتو ځان نه دی، د اوبو ځان نه دی، دارنګې د خالصو پیو ځان نه دی، د خالصو شرابو ځان نه دی. یعنې دا بهترین انعامات الله ستاسو دپاره چې کوم دی تیار کړي دي. ذالک الفوز العظیم، او دا لویه کامیابي ده د الله په نسبت.